قرآن شریف کې فرمایي چې یو انسان دا خیال کوي چې زه مسلمان یم، ما ایمان راوړ او بس د جنت مرغی یم. د ایمان نه پس به د الله د طرف نه په ما څه حکمونه را نشي، د الله پابندۍ به را نشي، د الله احکامات به پوره نه کړم او جنت ته به ځم. دا سوچ غلط دی. ایمان خو د انسان داسې یو لوی نعمت دی چې سړی پرې د همیشه اور نه بچ کېږي او د دې د برکت نه انسان ته د مؤمن او د مسلم یو لقب ملاویږي چې زه مسلمان یم. عقیدې سره تعلق لري. ایمان نه پس ډېر څیزونه دي چې د هغې به موږ پابندي کوو او بعضې څیزونو نه به موږ ځان ساتو، مشقت به برداشت کوو. یو کار هم د دنیا بې د تکلیف او د مشقت نه ته نشې سرته رسولی. که یو سړی د میاشتې یو 100,000 روپۍ تنخواه اخلي، هغې له به دی خامخا سکول کې چوکیداري کوي. که یو سړی غنم کور ته راوړل غواړي، هغې له به لازما د شپې اوبخور کوي، هغې له پټۍ به سموي، هغې له به دروازې او د شپې منډې وهي، ګرمي به برداشت کوي. او که یو سړی وایي زه ځان له یو کور جوړوم، ډېر مشقت به غواړي، پیسه به هم لګوي، پیسې سره به مزدوري هم کوې، خښته به هم راوړې، ګیلکار سره به مدرېږي، مشقت به تېری. یو کار زما وروڼو بغیر د مشقت نه نه حاصلېږي. یو کار بغیر د تکلیف نه نه حاصلېږي. د دنیا لږ سامان بې د مشقت او تکلیف نه نه حاصلېږي. او که یو سړی وي نه کټ کې به پروت یم بړستن کې او مفتو کې ماله به خوراک راځي، دا خامخیالي ده، دا غلط سوچ دی. محنت به کوي، یا به پلار محنت کړي ګټلې ده وله، یا نیکه محنت کړې دی ورته ګټلې ده، یا به دی محنت کوي ګټي به، خو محنت نه بغیر نه میلاویږي. بلکې د دنیا لږ څیز بې محنته، بې مشقت او بې تکلیف نه میلاویږي. نو د آخرت هغه جنت الله دې زموږ نصیب کړي چې هغې نه لویه خوشحالي بله نشته، بې مشقت او تکلیف به هغه کوم ځای نه میلاو شي. جنت خو هغه خوشحالۍ دی چې هغې کې غم نشته، هغې کې تکلیف نشته، هغې کې بیماري نشته، هغې کې جنګ نشته، هغې کې د زړه ټینشن او پریشانی نشته، هغې کې او دسماتې نشته، هغې کې د زړه هېڅ قسمه سوچونه او فکرونه نشته، ټوله خوشحالي ده. هغې کې بوډاوالی نشته، هغې کې مرګ نشته، هغې کې د ګاونډي او د ښځې او د بچو جنګ جګړې نشته، ټوله خوشحالي ده. نو دومره لوی او د لږ وخت هم نه د ټول عمر ختمېدو والا عمر پکې نشته، مستقل عمر دی. نو چې دومره غټه خوشحالي تا ته میلاویږي، محنت به نه مشقت به نه کې، مفتو کې خو نه میلاویږي، مشقت پکې، محنت پکې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله د ډېر نیازبین رسول تېر شوی نه. عقل خدا وي چې ښه د آرام زندگی وه، عقل خدا وي چې د دنیا څه تکلیف ور باندې نه وي تېر شوی. لیکن دغه رسول الله مبارک وګوره څومره تکلیفات تېر کړي، څومره محنت یې کړی. د شپې به په مانځه ولاړ او خدای ته به ژړل، سره د دې نه چې رب العالمین هغه داسې یو شخصیت پیدا کړی دی چې هغه به د قیامت پر ورځ د نورو خلکو سپارش کوي. داسې نه ده چې ګنې هغه ته پته نه وه، دا ورته معلومه ده. د بخاري مسلم حدیث دی، وایي دا ټول خلک پیغمبران او تم څومره مخلوق دی، دا ټول به قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې. کله چې رسول الله مبارک د معراج په سفر کې په بیت المقدس کې پیغمبرانو ته تقریر کاو، نو هر پیغمبر خپل صفت او د الله لوی بیان کړه. او رسول الله مبارک چې بیا اخر بیان او تقریر کو، نو رسول الله مبارک په آخري بیان کې څه وایي؟ د الله صفت، د الله حمد، د الله ثنا، د الله لویي، د الله بړایي. او بیا څه وایي؟ وی ماله الله یو صفت را کړی دی، هغه صفت څه دی؟ الانبیاء آدم فمن سوا تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه واخله عیسی علیه السلام پورې قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې به ناست.
من غیر فخر کبر نکوم وی یو حقیقت بیانو د پیغمبرانو شان نه ګټاوم لوی نه کوم د هغوی شان نه ښکته کوم خو یو حقیقت بیانوم چې دا مال الله را کړی دی نو چې یو پیغمبر له دومره لویه رتبه رب العالمین ورکړې ده دومره لویه مرتبه الله ورکړې ده دغه پیغمبر هم خدای ته جای دی عایشه صدیقه فرمایي د شپې به ولاړو عبادت به کو ولجوفه عزیز کعزیز المرجل زینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي د جړا د وجې او شپې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدماه وفي روایت حتی تفتر قدماه شپې مبارکې به وپړسېد وبه شلېدلې شپې الله ته به ژړل زاري به کوله او تاسو ته هغه د طایف سفر معلوم دی څومره تکلیف سره یې سفر کړی تاسو ته هغې د مکې زندگی معلومه ده چې مکه کې څومره تکلیفات پر رسول الله مبارک تیر شوي دي او بیا د مکې نه مدینې ته هجرت د اسانه خبره نه ده ډېره ګرانه خبره ده رسول الله مبارک تکلیف برداشت کړ صحابو تکلیفات برداشت کړي دي او دی موږ ته نمونې پرېښودلې دي او دې وجې نه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا خیام خیالي به نه چلی بلکل مونږ مې در باندې فرض کړی دی مکمل به کې پرېږدې خو ښه به ني زکات فرض کړی دی لازمن به یې ورکې ور دې ونه که ښه به ني روجه فرض کړی دی لازمن به نیسې ودې نه نیوله ګورې ښه به ني حج مې در باندې فرض کو پیسې شته لازمن به یې کې ودې نه که در سره به ګورم او درته مې ویلي دي چې دا به پلان کې ګناه به نه کې دا به نه کې دا زهرو نه به ځان ساتې زهرو ګناه زهر دی زهر که ته نیکي وکې د نیکو مثال د پیو دی د پیو او د ګناه مثال د زهرو دی نو که تا ډېر پی حاصل کړل اوښه دې مو لشله میښه او غوا او چیلې او ګډه دې لشلې ده او پکې د یو پیالی زهر ور واچول رښتیا ووایه ټول تباه شو که نه شو عبادات تا ډېر وکړل منځونه هم کې روجې هم نیسې زکات هم ورکې صدقې هم ورکې خیراتونه هم کې د دنیا نیکۍ کې دا ستا پی دي خو که ګناه دې وکړه زهر دې ور وویشتل تباه دې کړې خپلې نیکۍ غر کې دې کړې خپلې نیکۍ د ګناه د زهرو نه به د خپلې نیکۍ ساتې دا ژوند د مسلمان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تی فرمائی کہ دنیا سجن المؤمن د مسلمان جیل دی جیل کې انسان آزاد نی جیل کې انسان خپل خواهش نی نه کور ته راتلی شي نه بیبي سره میلاوېدی شي نه بچو سره چې د جیل د داروغو د مشر تا ته اجازت نی خپل خواهش به دي نه د بل وی مسلمان چې ځان ته مسلمان وی د خواهش به د الله د خواهش تابع وی د خپل خواهش نی هغه الله وی د رسول او د کافر د پاره بیا جنت خوشحالی ازادي ده ولې پس خو ایمان نشته آخرت کې به سره کتی شي زمارونو تکلیف و برداشت نون زباره نمونې پرتې دي د حدیبیې په مقام کې چې کله رسول الله مبارک د کافرانو سره صلح کوله د کافرو د طرف نه اخیری چې کوم نماینده راغې نمایندگان به راتل او خبرې به کېدې هغه نوم سهیل دی راغې او د رسول الله مبارک سره مذاکرات شروع شو او مذاکراتو کې لس خبرو باندې فیصله شو په هغه لسو خبرو کې یوه خبره دا وه چې که د مسلمانانو نه څوک مکې ته راغی او مرتد شو کافر شو موږ بیا نه ورکوو خو که زموږ د کافرو نه یو سړی مسلمان شو او وتښتېد مدینې ته موږ له به راکوې سخت شرط دی کړ په کار خو دا وه چې نه به یې زه در کوم مې ته راکوه یا چې تی ماله نه راکې زه به هم نه در کوم دو خبرې یا ته هم مه راکوه زه به هم نه در کوم ما نه درغې او ستا په دین شو او ستا په مذهب شو نو بس چې ستا په مذهب شو ستا په دین شو او ما نه درو تختې درغې نو ستا دې مبارکې د ما نه دی په کار او که ستا نه ماله راغې او زما په دین شو ته پیسه کې په کار خو داسې او یا دا چې ته هم راکړه زه به هم درکړم لیکن هغه وخت سره رسول الله مبارک دی چا نه منل هغه چې صحابه لګیا دي حضرت عمر رضی الله عنه نور صحابه کرام بګوله دي سترګو کې اوښکې ګرځي سترګې سرې دي چې د الله رسوله دا ته څنګه شرط مانې دا ته څه کې د هغې نه به موږ له سړی راځي موږ به ورکوو او موږ نه به ځي موږ نه به نه راکوي او دویم شرط پکې څو کال به عمره نه کوي واپس به ځې خدایه واپس هم دی کال له به راځو
او کال له چې راځئ 3 ورځې نه زیات په نه تېروئ. او بیا چې کال له راځئ نو صرف تورې به راوړئ، بل شی به نه راوړئ. تورې به په تیکو کې دننه بظاهر کې ټول شرطونه د مسلمان خلاف روان دي. دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسوله ته د خدای رښتونی پیغمبر یې که نه وي؟ بلکل شک دی نانا صاحب تپوس کو تمهیر اګري تا ما ته نه وي چې عمره به کوو؟ ویلې مې نو بیا ولې بې عمرې ځو؟ تا ته ما وي چې څه کال به عمره کوو؟ خو به کې که ما خو تا ته وي عمره به کې څه کال نکاله به وکړې. وي دا دومره سخت شرط د هغوی کې په مونږ راځي ته خو زموږ غټه بېعزتي ده. دومره بېعزتي ولې برداشت کړو؟ خلک وایي عمره ونه کړه واپس راغلی. خلک وایي څاروي د حرم نه بهر حرم بیت الله د عمرې نه مخکې حلال کړه. خلک وایي تاسو نه سړی راځي ورکوی اګه ستاسو لړ نه درکوي. عمره وایي زه د خدای پیغمبر یې ما ته چې الله څه وایي هغه کوم دی مه وایه. دومره غصه و چې هلال حضرت ابوبکر صدیق له رضی الله تعالی عنه له او حضرت ابوبکر ته څه وایي ابوبکر رسول الله مبارک د الله پیغمبر نه دی دی که نه مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو او ته هماغه وایي. ګوره علما وایي وایي د حضرت ابوبکر او د رسول الله مبارک نسبت اتحادي و او ته هماغه وایي حالانکه د پیغمبر مبارک د جوابونو نه دی خبر. مونږ ته نه ویلي چې عمره به وي تا ته یې دا ویلي چې څه کال به کوو خو به کې که هغه جواب یې وایي دا دومره موږ په اسلام کې بېعزتي ولې برداشت کوو؟ عمره نبی علیه السلام د الله رسول دی هغه به کوي چې خدای ورته وایي. خدای هغه چېرې نه ضایع کوي. حضرت عمر باندې دې وخت کې هغه دیني جذبات غالب دي اوس چې لاړ شو بیعت هم وکړه د جهاد بیعت هم وشو د رسول الله مبارک سره او په د مکه ورشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو د مصلحت نه کار واخیستو صلح و او چې دا صلح خبرې کېدلې دې وخت کې د دغه نماینده د کافرانو چې کوم نماینده دی سهیل دا غزوې ابو جندل په اتکړو کې او په زولنو کې او زنځیرونو کې ځان واپس غل کړی او د رسول الله مبارک خوا ځان ته ورسو. مسلمان دی هغوی تړلی ځان یې راخلاص کو نبی علیه السلام له ځان ده ورسو او چې څنګه راغی رسول الله مبارک له پلار خو یې مخامخ ناست دی. الله رسول زما سره خو دې زیر ظلم کړی دی زه خو یې وهلې ټکولې زنځیرونه یې راته اچولي دي اذان مې خلاص کو تاله مې ځان راورسو. سهیل نبی علیه السلام ته وایي دا ماله واپس راک دا زما زوی راک. نبی علیه السلام یې ولې درکړم؟ ما سره شرط دی وکړو وعده دې وکړه وایي ګوره لا خبره نه ده فیصله لیک نه دی شوی دستخط نه دی شوی لا خو خبرې شروع دي. وایي که دې نه راکړې زه صلح نه کوم دې به راکړې. اوس هغه پاڅېد او لمن یې اوچته کړه 1400 صحابو نه استغاثه کوي لمن اوچته کړه ای مسلمانانو دا د ما ملا وګورئ څومره وال مې خوړلی د اسلام د خاطر څومره تکلیف ما ته رسېدلی دی د اسلام د خاطره او که اوس هم ورکړم چې څه چل به راسره کوي اوس هم ورکړه چې څه چل به راسره کوي ما مهرباني وکړئ مه ورکوئ ما بچ کړئ ما مه ورکوئ. جاړي او صحابه غوږ نشي کولی صحابه ټول پریشانه دي چې الله رسوله دا به څه کېږي دا ولې دومره دی دا اوږه ښکته کړه ولې دومره نرمي کوې نه ورکوو دا مسلمان دی او دومره تکلیف برداشت کړی دی اوس مونږ له راغی مونږ به واپس ورکوو. رسول الله مبارک یې پلار ته سهیله مهرباني وکړه د ده کې څه پیسې کې ګرانه واله ویې نه دی به راکړې بدله څه درکړم نه خواړم ممتاز ویې به راکړې. وی سهیله خیراتي راته راوبخه یو حق مې کېږي خیراتي راوبخه. وی نه کوم صلح دې به راکړې. نبی علیه السلام ابو جندل ته وی ابو جندله ستا د وجود دا صلح خرابېږي جنجال جوړېږي نو خیر دی تا زه ورکومه الله به درته لاره اسانه کړي په الله بروسه وکړه رب العالمین به درته لاره اسانه کړي فکر مه کوه زه دې ورکوم. نبی علیه السلام راواغېشته پلار ته یې حواله کړي مسلمان او هغه همغه چغې وایي ور مو کړم خو چې ما سره به دوی ظالمان به څه کوي راسره 1400 صحابو ته زولی نیسي ما مه ورکوې رسول الله مبارک واپس ورکوې نه صلح خرابېږي تاله به خدای پاک لاس راوبس لار راوبس قسم دی
صحابه د پیغمبر علیه السلام هغه تابعدار مخلوق و چې حیران شي او د هغه ایمان ته مه ګوره که نه که د دې زمانې څوارلسمې صدۍ والا ایمان مې پکې وی بیا چې زه مړاړو اسلام مې نه دی پکار دونه وال مې وخوړل تاسو له رالم دومره زنځیرونه مې وشلول تاسو له رالم ما واپس ورکوې دا څنګه مسلماني ده دا خلک وایي که نه وایي ټمبر چې ګران شي دا څنګه مسلماني الوګان چې ګران شي دا څنګه مسلماني دا زموږ ژوند دی که معمولي غوندې یو شی ګران شو یا یو تکلیف راغی یا یو پریشانی راله دا څنګه مسلماني یعنی بیا موږ مسلمانۍ ته سپک ګورو دا زموږ ژوند په لږه خبره بس زموږ جذبات بیا اوچت شي که ملا صاحب د جومات د امام نه لږه غوندې غلطي وشوه معمولي غوندې مونږ یې د وخت نه مخکې وکړو یا مونږ د خپل خاص ټیم نه مخکې د وخت نه خاص مقرر ټیم نه 2 بجې مونږ دی او د کم په 2 وکړو 1:30 مونږ دی او د په یو 15 منټه غریب د کور نه وروسته راغی وایي داسې وایي دا بوله وایي دا خدایه پاک څه کې ته په کوم طرف لاړ هلته چې افسر نه به لاړ شي افسر ته جج ته چې مخامخ په عدالت کې ودرېږي او 10 بجې غوښتې او په 12 بجې جج په کرسۍ کښېني هلته دا ویلی شي چې دا جج او دا جج ته ووایه دا زموږ دین سره مینه ده یو ډاکټر له لاړ چې هغه دله ټایم درکړی چې 15 بجې راشه او ډاکټر 6 بجې راشي فیس هم د نالي فیس ویلی شي چې دا ډاکټر او دا بې ټایمه راته نه 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 ادې د دنیا مسله ده نه هغې کې اوږه ښکته وړې د دنیا مسله ده نو هغې کې ستغه نه وی او دا د دین مسله ده دین خو هسې بې سره راغلی دی مفتو کې راغلی مشقت نشته دین دپاره تکلیف نشته پلار مسلمان او زه مسلمان مور مسلمان او زه مسلمان قوم مسلمان دی زه مسلمان نور څه تکلیف مونږ ایمان دپاره تیر نه کوو شاته چې پلار نیکه نه غوړه پاتې شي نو هغه پروا نه ساتي ډز ورکوي پلار نیکه نه چې پلار و نیکه والا ګټلي او بچي ته پاتې شي هغه پیس پروا نه ساتي زه مړه خلک هم وایي مړه د پیسې لاس مخ ونه رستړی شي داسې ده که نه ده 2 بجو پورې او دا للون یې کړي دا چاري راښکړي او تلی ملی اړولي او دا 1500 روپۍ لاس کې ونیسي دا ډېره په ګرانه لګي دې سره خوالاوتی ده مونږ ایمان دقسې مونږ له مفت راغلی پلار نیکه نه راته مفت پاتې شوی پروان نشته دی او صحابه ایمان باندې هغوی محنت کړی دی خواري کړې ده مونږ محنت خواري نه ده کړې خو پلار مسلمان زه مسلمان نیکه مسلمان زه مسلمان یم بس نسبي را روان شی دی راپسې زه مسلمان مونږ نشته روژه نشته صدقه نشته ملا پسې کنځل ګیري پسې سپک پټکي ته سپک صحابو ته د زړې زمانې خلک په ناسته روټۍ شرمېدل په ولاړه باندې فخر کول د انګریز لباس باندې خوشحاله فخر کول د انګریز شکل خوښول په هغې فخر کول او زه به جنت ته ځم که خیر ملا صاحب به نه دي زه به ځم مونځ هم نه کوم روژه هم نشته کنځل هم کوم مولیانو پسې شکل مې هم د انګریز دی جامه هم د انګریز ده جنت ته به زه د ملا صاحب به نه دي ستا پلار به راشي اچھا دا اسانه خبره ده ملا صاحب غریب مونځ هم کوي روژه هم نیسي تا ته هم چل ښایي تا ته هم نصیحت کوي شکل هم د شریعت دی تا ته هم هغه کې به هم کمی وي دا نه چې کمی به نه نه ته به نه ځې زه به ځمه آها ماشاءالله ډرایور به ګاډي کې نه دي نه چلی او چې کوم ګاډي چلنی ور دي دی به ډرایوینګ کوي او دی به ځان رسوي زمانونو سوچ سره به خبرې کوو بې سوچه خبرې به نه کوو لا تکونو امعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بې سوچه لار نه مه جوړوه سوچ سره خبرې کوي دا مه وایه چې څوک څه کوي یا به کوو او چې څوک نه کوي به نه کوو داسې مه وایه دا نه بې سوچه څوک خبرې مه جوړوه سوچ سره کار کوه فکر سره کار کوه نو هغه د صحابو ایمان باندې محنت شوی دی مونږ والا ایمان بې محنته راغلی دی نو بې محنته شي باندې چې چا لاس په نیستلی شوی پروا نیسته دی محنت والا باندې چې لاس بستلی شوی ده بیا نه وځي نو حضرت ابوجندل د 14مې صدۍ مسلمان نه دی د رسول الله مبارک د سترګو د نظر د لګېدو مسلمان دی هغه وی ښه د الله رسول ښه
ټیک ته ما تړې بوستړي هر څه چې به کوي ډېره ښه ده واپس یې ور لا صلح وشوه دستخطۍ پکې وشوې مسلمانان نل مدینې منورې ته او کافر بېغمه شو چې څه ورځې تېرې شوې یو بل مسلمان دی حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنه راوتښتېد مدینې منورې دا غریبانان دا کمزوري دی بند کړي دی تړلي به په زنځیرونو به یې باندې تړل نه به یې پرېښودل دغه راغې مدینې منورې ته الله رسوله ما خو ایمان راوړی دی زه خو مسلمان یم مدینې ته راغلم دوه کافران ورپسې راغلل تورو په لاس دوه کافران او نبی علیه السلام ته وویل چې الله رسوله فلان جي دا خو مونږ رسول الله وایي هغې خو به نه وې زمونږ سړی ابو بصیر تاله راغلی دی تا مونږ سره شرط یې ښودی دی چې زمونږ نه کوم سړی درغی مونږ ته به واپس کوې لہذا دی مونږ ته واپس نبی علیه السلام خو وعده کړی و د وعدې چې کومه پابندي د رسول الله مبارک وه د بل چا نشته په مکه کې یو ځل یو سړي سره په لاره روانو نو څه سودا جوړه یو بل سره کوله نو هغه سړی ورته وایي وی دلته ودرېږه زه کور ته راځمه کور ته دم نه راځم رسول الله مبارک وفرمایل زه به دلته درته ولاړ یم دلته به ولاړ یم کور ته لاړ شه بیا راشه سړی چې کور ته لاړ خبره ته هېره شو او رسول الله مبارک 3 ورځې هلته موجود دی 3 ورځې نه پسه سړی هسې په لاره ته او پیغمبر علیه السلام یې ولیده اوهو ما نه خو یېره وه ما نه خو هېر شوي دومره م ورته رسول الله مبارک ستغه ونه وایي چې مړه په عذاب مړه بې دا و دا و دا و دا صرف ویې وی تا خو وایي چې زه راځم نو 3 ورځو نه دلته د زه ولاړم ما وې ښځه به ولاړم دې ته وعده وه زمونږ وعده وایي توبه وکړه ډېره چې ډېر غریب یم او 1000 روپۍ قرض راکړه ښځه ډاکټر له بوځم ماشومان ډاکټر له بوځم او دله به یې د جمعې په ورځ به یې درته خیري کور ته راوړم 3 ورځې پس جمعې په ورځ دې جیب ته لاس کې 1000 روپۍ وله ورکړي جمعه تېره شوه رانغی دی ورپسې غریب ته مړه خیر دی غریب دی خالي هم تېر شو اتوار هم تېر شو ګل پر ورځ ورغې هغه د ما پیسې دربکه نه یې پر ورځ ورغې د ما پیسې مړه دربک وکړه زه خورو خو یې ده نه او چې بیا ورپسې بله جمعه لکه دی کې خو 3-4 جمعې تېر مړه څه داسې اسمان دی راکړی دی 1000 بوټې نوټ دی که نه دربک وکړ دا د ممکن او سړي په سړي قرض و او د قرضونو کې خو توبه وباسه چې یو ځل یې د نه واخېسته که بس د دنیا خلک نن سبا په قرضونو پروا هم نشته هلکه بس وایي پښې پیدا کا پیسه والا او جالي به دا وکړه دا وکړه دا وکړه خو چې شی سړي چاله پیسې قرض اخېستې و پسې به ته راکړه هغه وې اخره کې ورته وایي هلکه نیمې در پاتې نیمې خو راکړه که نیمه مې درته وبخلې نیمې خو هغه مې بس کار وشو دا نیمې به ځکه خیر زر میلو شي وی کله به راکې خو چې څنګه وي هغه نیمې خلاصه شو داسې به خدای دا نورې نیمې خلاصې قرض خو بیا دا کیسې یو سړي به چا قرض و نو هغه دی ورپسې ته هغه ورته نن او سبا نیټې به ورکولې نو اخره کې هغه سړی ورته وایي وی هلکه بس که خیري کار دی وشو ښه اوس به پیسې ستا نغدې شي وی څنګه وی هغه زما د ګډو چیلو ګاله نه ده پخوا به یې ګډو چیلو له یو شپول جوړ کړی غنې به یې تو کړی وي په هغه غنو کې به دا ګډې چیلو ګاله نه ده پخوا به یې ګډو چیلو له یو شپول جوړ کړی غنې به یې تو کړی وي په هغه غنو کې به دا ګډې چیلې هغې کې به یې ور دننه کړې وی هغه ګاله د ګډو چیلو هم مې په کرایه ورکړې ده ګډانو له نو بس که خیري چې هغه ګډان په هغې کې به وي نو د هغې ګډانو نه به هغې کې هغه وړی مړی په هغه نو کینسلي نو هغه وړی به که خیري چې جمع شي خرڅه به کړم تاله به خپل قرض خلاص کړه بس وړی به هغه نو کینسلي د ګډو چیلو نو کله به یې نښلي او څونه به یې نښلي او د ورځې چټاکې هم نه نښلي ګډې چیلې غنو نه ځان ساتي نو چې هغه غنو کې کمه وړی ونښلي د ګډو چیلو نه که خیري خرڅه کمه نو تاله به قرض خلاص کړم نو دې غریب وخندل چې خدای دا څنګه نیټه ده
دا خو 15,000 کاله کې هم ته ما قرض نه خلاصېږي. نو دو خندل او ورته څه وایي؟ وایي که د نغدو دې واورېدل څنګه خوشحاله شوې؟ نغد دې ولیدلو خوشحاله شوه. دا زموږ د خلکو حال زمارونو. قرض واوره مسله شرعي. که یو انسان رسول الله مبارک فرمایي د حدیث مضمون درته وایم، که یو انسان چا نه قرض الي نیت یې دی چې زه به یې ورکوم، الله به دله توفیق ورکړي قرض به خلاص شي. او که نیت یې دی چې نه ورکوم په څه طریقې ته وصولوم بیا دې رانه والي، دله به تر مرګه پورې خدای د هغې د خلاصو توفیق ورنه کړي. تباه به شي، ظالمه غرق به شي. مه کوه حرام خوري، خو نن موږ پروا نشته. واوره ده رسول الله مبارک فرمایي وی کمه غوښه نبته من سحت فالنار اولی به، کمه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه ځای اور دی. د دې ځای بغیر د اور نه بل نشته. زه په دې به مې یو جمعه درته د حرامو متعلق بیان وکړم انشاءالله مولوي. خو وعده خلافي به نه کې، وعده به پوره کې. نو 2 کسان چې رالل وایي زموږ دا سړی در تښتېدلی دی او مهرباني وکړه دا موږ له راکړه. رسول الله مبارک ابوبصیر دی، ابوبصیر ما خو وعده کړې ده، نو ته خفه کېږه ما. اوهو د الله رسوله زه خو یې والې ټکولې ما او ما خو ځان کمال وکړه چې راوتښتېدم، ستاسو خواله رالم نو ما بیا ورکوې. ابوبصیر وعده مې کړې، لیکل مې کړې، معاهده مې کړې ده، د وعدې خلاف ورزي نه. خیر دی، الله به دله لار راوباسي. هغه هم د رسول الله مبارک د زمانې مسلمان دی، د خیر القرون قرني د پیغمبر مبارک د زمانې مسلمان، د 14مې صدۍ ایمان پکې نشته، د پیغمبر مبارک د سترګو د لګېدو ایمان دی پکې. ډېره ښه ده. او جالي غریب چې دا به څه کېږي، دواړو ځان سره روان کړ، هغې سره تورې دي، دې تش لاس دی. ذوالحلیفه ورته وایي، هغې ته چې ورسېدل دا یو ملګری لاړ متیازو ته، نو تورې خو به هغوی غاړو ته اچولې لکه زمونږ خلک چې تماچې ټوپه غاړې ته اچي، حلال متیازې کوي او دا بل سره توره ده ورته ناست دی. ابوبصیر دې بل ملګري ته وایي هلکه ډېره ښه توره دی نه ده؟ وایي ډېره زبردست، یاره ډېره زبردسته ده، ناشنا توره دی. وایي دې باندې ماره دنیا خلک والی دی، وجلی مې دی پې، یاره ډېره ښه شته ده. او که نه ته راکړه وګورو. بس هغه روپۍ نه شو ورې کړه، چې ورې کړه به چې ټس شو مغه یې پې وواهه، سر یې تی خوا غورځو او تنې خوا پرېوته. چې بل ملګري په متیازو ناست چې هغه وکتل چې یو خو یې بېغمه کړه او ده پسې هم روان شو، بس هغه غروال منډې منډې دی ورپسې دی، دی ورپسې دی. هلکه خو ودرېږه نېکبخته کړ، خو دا ده چې دا کافر دا ډېر ټیزنان. مسلمان کې غیرت وي، کافر کې غیرت نشته. قرآن وایي انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کامیابي ستا ده خو که ایمان ده کې. ایمان چې وي بیا کافر د مسلمان مقابله کې نشي ټینګېدی. حالانکه تم یو او دام یو، تا سره هم توره ده څه ودرېږه ورته که نه. زموږ دې محله کې یو ملګري و، هغه به یو خبره کوله، هغه به وایي چې د یو نه تښتي وي دا غټ دلی وایي، وایي چې د یو نه تښتي وي دا غټ دلی، او وایي چې دوو ته ودرېږي دا هم غټ دوز وي وایي. یو نه به تښتې نه، دوو ته به ودرېږې نه. نه لکه خو ته هم یو یې هم یو دی، نو ولې دې تښتې؟ په هغې کې ایمان دې کې نشته. منډه یې مخکې او دی ورپسې. نبي علیه السلام مبارک یې داسې وکتل که نه، وایي دا سړی یاره یې غشتی دی، جومات ته راغی، وایي یاره یې غشتی دی، جومات ته راغی، الله رسول یو خو یې راله مړ کړه او ما هم وجني. نو بې غیرته توره خو در سره ده که نه، ولې یارې تیزه نه، ما هم وجني. لیکن دې کې حضرت ابوبصیر رضی الله عنه راورسېد. الله رسوله تا خپله وعده پوره کړه، زه دې ورکړمه، دا خو زما کمال و چې ځان مې راخلاص. هغه ورته څه وایي بل ملګري، وایي صاحب راکړه، ځکه تا وعده کړې دی، دا ځان سره بوځم. نبي علیه السلام یې بوځه، نه زه څنګه بوځم، توره به تیلې، زه به یې تړم په لاسونه، اوس به مونږ لار کې باجه کي، دا خو اسانه خبره نه ده. خیر نبي علیه السلام مبارک ابوبصیر ته ابوبصیر خفه کېږه من، وعده مې کړې ده ورکوم. الله رسوله اوس خو یې را باندې مرګ راغی، اوس خو یې مې قتل سړی مې ترې مړ کړ، که لاړم خو اوس مې وجني. رسول الله مبارک بیا افسوس
جنگ ګرمۍ سړی لو کان له څوک شته نه چې پوهې کي نو یو بل صحابي ورغی ابو بصیر دی ابو بصیره کس اوس در پسې کافر رالل رسول الله مبارک دې ورکوي وعده ده معاهده ده دلته ولې را تښتې بل خوا تښته که بس هغه پوه شو بس هغه د مدینې نه لاړ د دریاب غاړې ته لاړ هلته وتښتېد ایمان دې ته وایي بیا درته ویم که د څوارلسمې صدۍ ایمان و څه به یې وی زه یاره دا مسلماني مې په کال نه را ما خو سړی مړ کړ ځان مې خپره وتښته او توره مې وکړه خپل کمال او دوی مې بیا ورکوي نه مې د پکار مسلماني نه 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 جی ایمان د چا د مخه نی د الله د مخه یې د چا د وجې به ایمان نه پرېږدی او نه به د چا د وجې ایمان ساتې الله د وجې به ایمان ساتې هغه وی ډېره ښه ده لاړو د دریاب غاړې له وتښتې هغه ابو جندل هم ځان خلاص کاغله لا خو چې کوم د مکې کافر به مسلمانېده ابو بصیر له به یې ځان رسو چې کوم ظالم مسلمانانو تښتېدل به هغه له به یې ځان رسو یو ډله جوړه شو یو ډله جوړه شو د کافرانو چې به کومې قافلې تجارتي په دې لاره تلې شام ته هغې به په حملې کړو لاره کې ورته پراته دي چې کومه قافله به شام نه راتله هغې به په حملې کول چې کومه به تله هغې به په حملې کولې او خوراک یې څوک د ونو پاڼې یې خوړل او بلډینګان نشته جونګله نشته اونو لاندې خواران پراته دي خو ایمان لکې ټینګ کړی دی د ایمان د لاسه دا تکلیف برداشت کوي اونو لاندې خواران پراته دي اونو پاڼې خوري بسنره نشته تولې نشته بلستل نشته په دا میدان خواران پراته دي او دا یو کار یې وکړه چې کومه قافله شام ته ځي یا راځي دوی ورباندې حملې کوي کافرانو وړه کې سوچ وکړه چې دا څه په جنجال به وړېږو رسول الله مبارک ته سوال جواب ولېږه وایي دا یو شرط به ختم کړو که ستاسو نه څوک راوتښتېدل موږ به یې نه درکوو او که زموږ نه څوک راوتښتېدل ته یې مه راکوه خو خدای دپاره وکړه دغه ډله مدینې ته بوځه زموږ لاره یې بنده کړې موږ ته لوی مصیبت پروت دی ګوره شرط په خپله ختم نبی علیه السلام ابو جندل ته ویلي که نه وی الله به درله لار راوباسي ابو بصیر ته ویلي که نه وی الله به درله لار راوباسي دغه لاره شو رسول الله مبارک خط ولیکه دا مشر په نوم چې ابو بصیر رضی الله عنه دی هغې کې ورته ابو بصیر کافرانو شرط په خپله ختم لہذا اوس تا ته اجازت دی د مدینې د راتلو زما دا خط چې کله هم تا ته ورسېږي نو چې پوټې انتظار هم ونه کې سره د خپلو ملګرو را روان شه او زه به د مدینې په لاره کې د مدینې نه بار ستا او ستا د ملګرو استقبال کړم استادی ولا خط یو چې خط هغه ته ورسېده سره د ملګري ورته ناست دي اتفاق دا و چې دا غریب بیمار و په خاوره پروت دی په خاوره او تیږې او د کاڼي یا هغه زمانه کې چې څه شی و هغې بالښت یې سر پروت دی او په سوري باندې پروت دی او ناجوړه دی او ملګري ته ګیر چاپېره تاو دي چې د رسول الله مبارک استازي ورغې وی مبارک شی ملګرو ته وایي ستاسو مسله حل شوه راځئ مدینې ته او دا خط دی ابو بصیر ستا په نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته حضرت ابو بصیر خط راواخیست او ښکلی یې کړه او په دې خپلو سترګو یې کېښود او ډېر په افسوس و یا الله ما خو ایمان راوړو زما خو نه کافرو سره ځای وشو نه مسلمانانو سره الله ما خو د ایمان دې له نور وړې ما خو دې د ایمان راوړو چې زه به د رسول الله مبارک خدمت اقدس کې ناسته وکړم زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم زه به پیغمبر علیه السلام ته پیزار برابر کړم دا ټول دا د دې مقاصد ته بیانوم درته
مقاصد بیانو. لکه د پیغمبر لاندې ناست یم دغه مقصد دی، زه به پیزار ورته سم کړم، زه به خدمت ورسره وکړم، زه به سفر او حضر کې د رسول الله مبارک خدمت وکړم. ما خو ایمان دې دپاره راوړ، الله مې نصیب نه شو ایمان نه پس د رسول الله مبارک د خوا ناسته مې نصیبه نه شو، رسول الله مبارک پسې د مدینې مزد مې نصیب نه شو، د هغې پیزار سمول مې نصیب نه شو، د هغه خدمت مې نصیب نه شو. رب العالمین خو خدای ستا بیا هم شکر ادا کوم، ستا شکر ادا کوم چې ایمان سالب، او ستا شکر ادا کوم چې آخر وخت کې مې که رسول الله مبارک سره ملاقات نه کېږي د هغه د خط مبارک سره خو مې ملاقات کېږي. خط یې واخیست په خولې یې کېښود او په سترګو یې کېښود او ښکل یې که ویې ژړل، روح یې پرواز وکړ، غریب لاړ وفات شو. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دا ماله نقشه پرته ده، څومره لوی تکلیف تېر کړ، څومره لوی برداشت او څومره لوی مشقت تېر کړ، ایمان یې خپل کې ټینګ وساته الحمدلله. او نور ملګري بیا رالل مدینې منورې ته او دې غریب یې هلته دفن هم کړ، هلته یې ښخ د مارونو. تش په دې به مونږ ځان نه خوشحالو کې مونږ مسلمانان، ټیک ده، د ډېرې خوشحالۍ خبره، د ډېرې خوشحالۍ خبره، خو تش لفظ مې ووی، تش په دې به ځان نه خوشحالو. مونږ باندې ډېرې ذمه دارۍ دي، زمونږ په بدن شته، زمونږ په مال کې شته، مونږ ته ډېرې پابندۍ دي، د هغې پابندو نه به ځان ساتو. مونږ به په هغه لاره نه ځو چې کوم لاره کې لړمانان دي او کومه ماره کې په لاره کې خماران دي او کومه لاره کې غنې وزغي دي، چتې به پرې نه ځو. د ګناه لار د لړمانانو لاره ده، د ګناه لار د ازغو لاره ده، د ګناه لار د مارانو او د خمارانو لاره ده. مونږ به په هغې نه ځو، مونږ به په نیغه لاره ځو، په صفا لاره به ځو، په پاکه به ځو. چې زما جامه، زما لاس، زما خپې په غنو کې وننښلي، ماله مار لړم تک رانه کي. هغه نیغه لاره څه شی دی؟ اهدنا الصراط المستقیم، د شریعت لاره، په هغې به مونږ ځو، لاره د شریعت. او بیا د ګناه د غنو نه او د ګناه د لړمانانو نه او د ګناه د خامرانو نه ځان بچ کول، نو مقصد ته به رسېږو که خیر انشاءالله وغس. نو صرف په دې به مونږ شرې به مونږ په دې الوا خوند نه وو دا نوړی چې بس زه مسلمان یم بس ماله جنت دی او زه جنت ځای. دا که د خدای رحم وي که بلکل څه خبره نشته، که خدای خپل فضل وکړي خپل کرم وکړي هېڅ مسله نشته. خو د خدای اختیار دی چې الله پاک څه کوي، خو د قانون په بنیاد او د شریعت د نظام په بنیاد ایمان سره تکالیف شته، مکلف یو مونږ په هغه شریعت باندې خپل عبادات به کوو، معاملات به د شریعت مطابق ټیک ساتو، اخیستل خرڅول دا به هم د شریعت مطابق کوو. داسې نه لکه موږ چې کوم شی شروع کړی مونږ څه کوو په اخیستلو خرڅولو کې 2 نمبر شی په 1 نمبر خرڅو، 3 نمبر شی په 1 نمبر خرڅو، شی به د یو ملک او ټاپه به د بل ملک لګوي. دا حرامه ده، ټول حرام، ګناه ده. ګډه به کوو په څیزونو کې، ګناه ده. خراب شی به خرڅو، فکې به ګډو، قسم په خدای ګناه، قسم مې راته وپړ چاله بچوله، چاله نوسوله، چاله ښځله، قسم په خدای یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. الله وی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. که دا بچي دې نه پکاري، دا ښځه نه پکاري، دا نوسان وسي نه پکاري. ته مونږ خو لا ګزاره کوو، مونږ خو وایو د خېټه ده حرام وله کې، ګناه ده، ګناه خېټې د حرام کې، زه زوی د حرام وله کوم، ګناه ده، خو زوی درته مخامخ جالي حرام وله کې. لیکن دا لوی سرمایه ده، دا چې د چا جزونه دي، جزونه، دا لوی سرمایه دار چې د چا دا 5 شپږ کارخانې دي، دا لوی سرمایه دار چې دا 10 او 15 او 20 بنګلې لري، دا لوی سرمایه دار چې دا په سوونو جربې ځمکې لري، دی چا لګېټي حرام چا لکو. د دوی خو خپله برابر ده، د دوی خو د زامنو هم برابر،
د دې خو د انوسوم کېږي، د دوی خو د کړوسوم کېږي، د دوی خو د انوسو د انوسوم کېږي. چاله دا حرام خوري کوي، دا د انوسو بچول، دا د کړوسو بچوله هغې خلکو له کوي چې نه به یې تو ویني نه به ته وویني. قمخله څه کې په کوم طرف سره چاله ګټې؟ ځکه هغه چاله وګټي چې درته دوا وکړي چې پلار مې د خدای وبخي، نوسې به مو کړي نیکه مې د خدای وبخي. رښتیا ووایو د نیکه پلار ته به اوسه پورې چا هم دوا نه کړې، که کړې ده؟ پلار مې وبخې او نیکه مې وبخې، بس دا چا نه دي کې نیکه هغه پلار مې وبخې چې هغه جایمال یې حرام خوري کړې ده او مال یې مال ګټلی، او د نیکه هغه نیکه مې وبخې. والله که دا خو چا هم ویلې څوک یې نه. نو ظالمه هغه خلکو له آخرت خرابې، آخرت خپل هغه چا له خرابې چې لپه دوا به هم در پسې ونه کړي، هغه چا دپاره خپل اخر ظالمه غر کې خوار چې ځان دې غر که او تباه کړم. ای بې وقوفه چې نه به تو وینې او نه به ته ووینې، نه به راپسې لفه دوا وبې. شریعت له به پابندیم برداشت کوو، غنو نه به ځان ساتو، پابندو نه ځان ساتو، زهرو نه به ځان ساتو، ګناه زهر دی. او لاره به نیغه ځان له خوښوو، کومه لاره چې موږ ته الله خوښه کړه. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دله الله وی ما خوښ کړه. اسلام څه شی دی؟ یوازې مونځ نه دی، اسلام عبادات هم دي، مونځ، روژه، حج، زکات، نفل، صدقې، دا هم اسلام دی. اسلام معاملات هم دي چې تجارت، اغشتل، خرڅول د شریعت مطابق وو. اسلام دام دی چې ګاونډي ته، رور ته، تربور ته ضرر به هم نه رسوي. اسلام دام دی چې کومو ګناهونو نه الله منع کړي هغه ګناه نه به هم ځان ساتو. دا ټول اسلام. او الله قرآن شریف کې فرمایي ادخلو فی السلم کافه، نوک نه سره پورې او سر نه نوکه پورې اسلام کې داخل شي. سترګه به د اسلام نه بهر نه وباسې چې نور خو مونځ کوم په دې سترګه خیر دی که زه په موبایل ګناه ګورم. غوږ به د اسلام نه بهر نه وباسئ، مونځ هم کوم، روژې هم نیسم، خیر دی که په غوږ ګانه اورم، دا به اسلام نه بهر نه وباسئ. ژبه به د اسلام نه بهر نه وباسئ، ما مونځ هم کوم، روژه هم نیسم، او په ژبه مسلمان ته ضرر، کنځل، غیبت دا به نه کوي. غوږ، سترګې، پوزه، ژبه، لاس، پې دا به ټول په شریعت کې درنه ساتي. ادخلو فی السلم کافه، مکمل داخل شه په اسلام. بیا خوشحاله الله سره دی، بیا سکون د رب العالمین سره دی، او پرېږده دنیا اخر الله سره دی، قبر الله سره دی. ساه وتل چې دا کوم وخت د انسان نه ساه وځي، دا ساه وتل هم د رب العالمین سره دی. د هغه وخت کې بچي نه پکاري، د بچي چغې به وایي، اوازونه به بچي کوي، هله بابا بیمار دی، ناجوړه دی. الله که ښه بچي وي موږ له ډېر راشي، خفه کېږه مه، ډېرې خبرې په زړه کې امانت پرتې دي، ډېر راشي یاره چې پلار مې ناجوړه هسپتال کې پروت، یاره چې پلار مې ناجوړه دی او ډاکټر مې کور ته یې بوځه، بس کور کې پروت دی، دوا ورته وکړه، زه یم خدای دې جوړ کړي. نه نه جي نه، دوا وکړه چې خدای ایمان نصیب، دوا وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي. د دې څه مطلب؟ خو لږ خبره دې لږه مزېداره غوندې وکړه، په دې دا مطلب دی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي. د دې دا مطلب شو که زه ټیک ده، هغه بیمار چې غریب کړېږي، بعضې بیمار دا وي چې هغه فالج والي غریب کړي، هغه بیمار چې په خولې خبرې نشي کولی او دسمات یې کټ کې تکلیف یې ورته، نو هغه له بلکل ووایه چې پلار مې په دغه تکلیف کې دی او ډېر تکلیف کې ده وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي، ډېره ښه خبره. خو چې دا ښه ټیک ټاک دی او بالښت یې راته ډډه والې چوکه ورسره د چرګې مرګې هم دله د غنمو نه شړي. بابا ته دوا وکړه، یاره جي چې خدای ایمان نصیب کړي. ما وایي دوا کې په دا مری وله زور کړي او ټق دې وباسه که چې خون خو والی، خدای زمونږ د ټولو ایمان نصیب کړي. زمانو الله دپاره به مونږ کار کوو انشاءالله، او زمونږ به څنګه عبادات او معاملات او تجارتونه او زمیندارۍ دا ټول به سر نه خپو پورې مونږ الحمدلله کوشش به کوو چې مونږ شریعت کې وردن شي. ټیک ده، هغه د صحابو د زمانې غوندې مونږ نشي جوړېدی،
نسې جوړېدی شم نو تاسو بشیر جان خدای خو لږ سکله دې ګزاره کې نایمن پس ودرې راویښې که لمانځه وخت دی که بشیر جانه ته څه کوې یا بېګا یې جوړه ما پخه شپه خوړلې ده ماشاءالله او شی زیات شوی دی او ډېر خلک لګیا دي پکې مبتلا شوی دی هم د خدای غضب او قهر دی او دا ورو زیات شوی دی خدای دغه هغه ما پرون واورېدل وي هغه خدای والې که په اوبو کې کېناسته هغه اوبه چې اوسکلې هغه هم نه جوړه کړي او دا نور ماشي چې دي وي دا ګندونه نه راځي هغه صفا اوبه ولم راځي دا د خدای غضب او د خدای قهر نو زمانونو بنیاد دا دی بنیاد چې که موږ الله خفه که دین دپاره محنت به کوو کوشش به کوو مشقت به برداشت کوو نو الحمدلله الله به زموږ مدد به کوي او که دا موږ ونه کړل نو بیا به د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو کې به راځي په دنیا کې کله به عذاب د دلدلې په شکل کې راځي او کله به د ډینګي په شکل کې راځي او کله به د منډي په شکل کې راځي او کله یو شکل او کله بل شکل او کله بل شکل نو دا به موږ د الله دا تابعداري او د دین دپاره په ځان باندې مشقت او تکلیف تېرول او د الله د احکاماتو پابندي کول او د ګناهونو نه ځان ساتل دا به کوو که خیر انشاءالله الله به دنیا کې مدد کوي اخر کې به انشاءالله الله مدد کوي دنیا کې به الله د عذابونو نه ساتي اخر کې به هم د عذابونو نه ساتي الله پاک دې موږ له خیر او برکت راشي خدای دې موږ له د عباداتو او د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ د ګناه نه او د ګناه د اسبابو نه په امن و امان کې اوساید او بعضې ډېر دوستان دي په بار ملکونو کې د هغې ټیلیفونونه کوي بیان مستقل زموږ اوري ځکه د جمعې دا وخت زموږ یو وخت وي هغې بل وخت دی هغې ته هم دعا کوي مسافرو ته چې الله د سفر زندګي اسار او د خوشحالو کړي او الله د پریشانو کوي زما یو دوست دی په جده کې رشید صاحب نوم یې دی او زه خو مستقل اورم او ډېر خوشحاله مې ورته نور دوستان دي الله یې ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي او الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي الله زموږ نه راضي شي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خدای مونږ ځان ته نږدې کړې د ځان نه خدای مه لرې کوه خدای د ګناه نه زړه تور کړې خدای چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې دی او که په کورونو کې دی ټول له شفا ورکړې څومره قرضداران دي قرضونه خلاص کړې مونږ د شریعت دایره کې وردننه کړې او بعضې مردګان وفات شوي دعا ورته وکړې زمونږ پرون دا ما د بېګا ټلیفون کړی زه بار او محاسیب نه دی ماشوم دلته مانځل هم راځي د هغې ترور وفات شوی بېګا غالبا 9 بجې جنازه وه دعا ورته وکړې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي او چې څومره نور مردګان دي الله دې ټولو بخښي الله یې زموږ ستاسو نه راضي شي او الله دې مخیر وکړي بخوري دا کلمه نصیب وي لا اله